یا الله جمع تیر شي د کال عمره شپې تیرې شي خو د دې موبایلو د لاسه مسلمانان بیا هم وختي نه وده کېږي. دوی به تهجد څه وکړي چې 10:11 بجې وده شي. ابن مسعود فرمایي الله رب العالمین دو کسانو ته خاندي او الله چې چاته وخاندل دغه انسان یې وبخ دا جنتي شي الله ورته خوشحاله شي. یو هغه سړی دی قام فی لیلة بارده په یخه شپه راپاڅېد من فراش بستره یې پرېښوده څادر او کمبل او بړستنه یې پرېښوده او داسې پاسېد او مونځ یې وکړه. الله ملایکو ته وایي ای ملایکو دا بنده ولې ولاړ دی دې یخنۍ ته ګوره دا بستره ده ګرمه پاتې بدن یې لړزېږي په یخو اوبو یې اودس کړی دی دا ولې؟ ملایک وایي یا الله دوو خبرو پاسولی دی یو جنت غواړي بل د اور نه یریږي. الله ورته فرمایي تاسو ګواه شئ په دې پاسېدلو ما جنت ورکه او د اوره مې بچ کړه. دویم هغه سړی چې د مجاهدینو په ډله کې دی دشمن سره معرکه شروع ده خو ورته پته ده که راواپس شم راوتښتم بچ بشم خو د ځان او د بچ کېدلو د سر پروا ونه کړي او د دشمن په صفونو کې ورننوځي. الله ملائکو ته وایي دا بنده ولې داسې کوي؟ ملائک وایي یا الله دوه خبرې دي جنت غواړي او د اور نه یریږي. الله فرمایي ای ملائکو ګواه شئ دې مجاهد ته ما جنت ورکه او د اوره مې بچ. د جمعې د شپو عبادت دا د جهاد فی سبیل الله سره شپې اوږدې دي موسم د یخنۍ شروع کېږي او شروع شي د تهجد او ارمانجنیو نم دي کړي راځئ چې دا شپې اوږدې دي 1 غنټه الله له ورکړو 4 بجې راپاس موبایل ځان ته په ټایم کا او عزم وکړه په دې د تهجد په نیت وده شي. دا تجربه شوې خبره ده او ډېرو مؤمنانو ته دا تجربه شوې ده چې کله ستا نیت او د تهجد په اراده سملاستلې د الله د طرفه به پاسېږي ته به وایې چې چا وخوځولم چا راوچت کړم چا راته غږ وکړ او که نیت دې و او پانسېدې او سارو خفه شولې الله ستا په عمل نامه کې د تهجدو اجر ولیکه. ورځې لنډې دي هر بیمار دا روزې نیولی شي هر پیر او جمعرات که نه هره میاشت کې 3 روزې. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي.